बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मंगा लेक्चर द 10th क्लास मैथ्स लपاره دی او نن به مونږه په میथ्स کې تیورم نمبر 10.4a دا به پروو کوو. تیورم زمونږ سره داسې دی if two circles touch externally the distance between their centers is equal to the sum of their radii. که دوه سرکلز externally یو بل ټچ کوي، ایکسټرنلی څنګه چې د نوم نه ظاهره ده بهر نه دا دواړه یو بل ټچ کوي، یو بل دغه زموږ سره انټرنلی ټچ کېدی استعمالیږي، نو هغه داسې دا دواړه سرکل یو بل انټرنلی په دې پوینټ یو بل ټچ کوي، نو دغه انټرنلی او داسې دوه سرکل چې یو بل سره ټچ شي نو دې ته موږ ایکسټرنلی وایو. نو تیرم دا دی که چېرې دوه سرکلز ایکسټرنلی لکه څنګه چې دلته یو بل ټچ کوي، نو د دې دواړو د سنټرز په مینس کې ډسټنس دا به زموږ سره د دواړه سرکلز د ریډای د سم برابري. ګیون کې به تاسو ولیکئ ټو سرکلز ویت سنټرز او اینډ او پرایم، او د یو سنټر واخلئ، او پرایم د بل لپاره سنټر واخلئ، which are touching each other externally at point A. یو پوینټ A باندې دا دواړه یو بل ټچ کوي، په کوم پوینټ چې دا سرکلز یو بل ټچ کوي هغه زموږ سره یو کامن پوینټ دی د دواړه سرکلز دپاره. O and O prime A are the radial segments of the circles. نو د دې A نه واخله د O پورې دا د دې دپاره ریډیل سیګمنټ شو، د O پرایم نه د A پورې دا د دې دویم سرکل دپاره ریډیل سیګمنټ دی، یعنی ریډیس دی. پرو کول مونږ ته دا دی چې میر آف او پرایم، یعنی د او یو سنټر او د بل سنټر ترمنځ چې څومره فاصله ده هغه به زموږ سره ایکولی میر آف او ای د یو سرکل ریډیس او پلس میر آف ای او پرایم او د بل سرکل چې څومره ریډیس دی هغه، دا دواړه چې مونږ ایډ کو نو دا به زموږ سره دواړه سنټرز په مینس کې د ډسټنس یا فاصلې برابري. په دې کې به تاسو کنسټرکشن دا وکئ چې په دې کامن پوینټ A به تاسو یو ټینجنټ راکاږئ، یو ټینجنټ به ډرا کوئ، دا ټینجنټ به د دواړه سرکلز دپاره کامن ټینجنټ وي، یعنی د یو سرکل دپاره هم دا ټینجنټ دی، د بل دپاره هم دا ټینجنټ دی، ځکه چې دا د دې پوینټ A نه پاس کیږي او پوینټ A د دواړه سرکلز دپاره کامن پوینټ دی. نو بی سی تاسو یو ټینجنټ ډرا کوئ کوم چې د A نه پاس کیږي. بیا به مونږ پروف لیکو، یو طرف ته به تاسو سټیټمنټ ولیکئ، او بل طرف ته ریزنز. کوم سټیټمنټ چې تاسو لیکئ د هغې ریزن به ښایي چې د دې وجې نه دا خبره مونږ کولی شو. ستاسو سره په دې کې دوه رایټ اینګلز جوړیږي، دا بی ای او او بی ای او پرایم، دا دواړه اینګل زموږ سره رایټ اینګلز دي. نو دلته ولیکئ اینګل بی ای او equal to 90 degrees. چې دلته ایکول ساین لګوئ نو دې سه بیا ام لګوئ میر آف اینګل بی ای او، یعنی د بی ای او اینګل مقدار دا زموږ سره د 90 ډیګري برابر دی. اولې نو دې ته به ریزن دا ولیکئ همیشه دپاره ریډیل سیګمنټ او ټینجنټ دا دواړه یو بل ته پرپینډیکولري. دغه شان دې له به یو ایکویشن 1 ورکوي، بیا د بل اینګل بی ای او پرایم میر آف اینګل بی ای او پرایم دا هم زموږ سره د 90 ډیګریز برابر دی. د دې لپاره ریزن هم دغه دی چې ټینجنټ از پرپینډیکولر ټو د ریډیل سیګمنټ. دې له ایکویشن 2 ورکوي. دا دواړه ایکویشنز ایډ کوي.
نو چې دا دواړه موږ ایډ کړو نو میجر اف انګل بی ای او پلس میجر اف انګل بی ای او پرایم equal to 90 plus 90 نو دا زموږ سره 180 ډیګري شو او دې ته ولیکئ ایډینګ 1 and 2 یعنی اکویشن 1 او 2 مونږه ایډ کړو ایډینګ 1 and 2 دوه انګلز چې د هغې سم زموږ سره د 180 ډیګریز برابري داسې انګلز ته مونږه سپلیمنټري انګلز وایو دوه انګلز چې د هغې سم د 180 ډیګریز برابري دغه دواړه انګلز سپلیمنټري انګلز دغه ته ویلی کېږي چې دا دواړه زموږ سره سپلیمنټري انګل شو او د دې یو پوینټ زموږ سره کامن دی کامن پوینټ یعنی ورټکس په دې کې کامن دی چې کله ورټکس کامن وي د دوه سپلیمنټري انګلز او یو عام هم کامن وي لکه څنګه چې دا بی ای بی دا یو عام د دې زموږ سره کامن دی نو بیا دا دوه سایډونه چې نور کم دوه سایډونه یعنی آرمز دي دا به زموږ سره یو سټریټ لاین جوړوي کله چې دوه سپلیمنټري انګلز لکه دا او دا دواړه سپلیمنټري انګلز دي د دې ورټکس ای دا هم کامن دی او دا یو آرم دا هم کامن دی د دواړو دپاره دی نو داسې دوه انګلز دا نور دوه سایډونه چې کوم د دې دي دا به زموږ سره یو سټریټ لاین جوړوي نو زه داسې ویلی شم چې دا ای او او ای او پرایم دا زموږ سره اپوزیټ ریز دي یعنی هغه دوه سایډونه دي د انګلز د یو انګل د بل انګل خو دا په اپوزیټ ډایرکشنز کې دي دا یو داسې دې طرف ته دا بل دې طرف ته نو په دې د پاسه به زه ای O and AO prime AO دا د دې طرف نه به اخلي AO and AO prime are two opposite rays او دا زموږ سره ولې اپوزیټ ریز دي د دې سم زموږ سره د انګل سم زموږ سره د 180 برابر دی نو د 180 چې کله برابر وي نو دې ته موږ پاسټولیټ اف سپلیمنټري انګلز وایو چې دا دواړه آرمز به اپوزیټ ریز په اپوزیټ ډایرکشن کې به دا اوږده کېږي مطلب پیلاویږي به نو دې ته ولیکئ پاسټولیټ اف سپلیمنټري انګلز چې دا دواړه زموږ سره اپوزیټ ریز شو نو بیا له دې نه موږ دا ریزلټ راایستی شو چې دا او ای او او پرایم دا درې پوینټس زموږ سره کولینیر پوینټس دي ډیفرنٹ کولینیر پوینټس دي سو ای او اول به او ولیکئ په ترتیب سره او ای اینڈ او پرایم O, A and O prime are three different collinear points. کله چې ستاسو سره collinear points سي درې points چې هغه collinear مطلب په یو سیټ کې په یو لاین کې نو دا هغې دپاره تاسو په 9th کې په چپټر نمبر 9 کې یو کوېسچن داسې ویلی و
چې درې کوارډینیټس تاسو دغه درکړي 3 پوینټس یې درکړي او د هغې کوارډینیټس یې درکړي د 3 پوینټس لپاره A B C او تاسو ته دا ثابتولو هلته چې دا 3 پوینټس تاسو پرو کوئ چې دا زموږ څه کولینیر دي نو د هغې د پرو کولو لپاره به موږ دا طریقه کوله چې د دې 2 پوینټس په منځ کې چې کم ډسټنس دی په ډسټنس فارمولا به موږ هغه معلوم کړو د دې 2 پوینټس په منځ کې چې څومره ډسټنس دی په ډسټنس فارمولا به هغه موږ معلوم کړو او دغه شان د دې یو اینډ او د بل اینډ په منځ کې چې څومره ډسټنس دی هغه به موږ معلوم کړو نو که چېرې دا 2 ډسټنسز سم به زموږ سره د دې یو ډسټنس برابر و نو موږ به دا ویل چې دا 3 وانه پوینټ زموږ سره کولینیر دي دلته به تاسو د دې نه دا ریزلټ دا خو موږ پرو کړه چې دا کولینیر دي نو چې کولینیر دي نو د دې دپاره زه دا ویلی شم چې د دې 2 پوینټس په منځ کې فاصله جمع د دې 2 پوینټس په منځ کې فاصله دا به د دې ټوټل فاصلې د یو سر یو اینډ بل اینډ په منځ کې د ډسټنس د دې به برابري نو هغه خبره به دلته استعمالیږي نو دلته او پرایم د او پرایم یو اینډ بل اینډ د دې دواړه اینډس په منځ کې ډسټنس دا به زموږ سره د او ای او د ای او پرایم د دې برابري measure of o prime equal to measure of OA plus measure of AO prime چې کله زموږ سره 3 پوینټس هغه کولینیري نو بیا مونږه د یو اینډ بل اینډ په منځ کې چې څومره فاصله ده هغه به زموږ سره ایکولی دا یو سیګمنټ او پلس دا بل سیګمنټ د دغه دواړو د سم به زموږ سره دا فاصله برابري او همدا مونږ ته پرو کولو چې دا ټوټل ډسټنس د دواړو سنټرز په منځ کې هغه د دې یو ریډیس او پلس د دې بل ریډیس د دې د سم به زموږ سره برابري دلته او ا and او پرایم آر 3 different collinear points نو د دې لپاره ریزن زموږ سره دا دی چې په اصل کې دا زموږ سره او ا and ا او پرایم دا مونږ ویلو چې دا زموږ سره اپوزیټ ریز دي or opposite rays او دغه شان دیتا ولیکئ چې کله دوه اپوزیټ ریز په هغې باندې 3 پوینټس یې د هغې په منځ کې فاصله زموږ سره د یو اینډ بل اینډ په منځ کې فاصله معلومو نو هغه مونږه دوو حصو کې هم اغستی شو نو دې ته وایي سیګمنټ ایډیشن پاسټولیټ دې ته به ولیکئ سیګمنټ ایډیشن پاسټولیټ نو تیرم زموږ سره په دې طریقه باندې په اسانۍ سره پرو کیږي بیرته که تاسو لږ ریویژن ته وکېدئ 2 سرکلز تاسو له درکړی شوي یو او بل او پرایم د دې سنټر دی یو کامن پوینټ ای باندې دا دواړه د یو بل سره ټچ شوي دي په دې ای پوینټ به تاسو په کنسټرکشن کې یو بی سی ټینجنټ دا به ډرا کوئ دلته به ستاسو سره 2 اینګلز جوړ شي دا او ای بی یا بی ای او یو دا او یو بی ای او پرایم یو دا دواړه زموږ سره رایټ اینګلز دي دا دواړه که مونږه ایډ کړو دا دواړه ایکویشن 1 او ایکویشن 2 نو دا اینګل جمع دا اینګل ایکول ټو 90 پلس 90 نو 180 نو د دې مطلب دا شو چې ای او او ای او پرایم دا زموږ سره 2 اپوزیټ ریز دي ولې اپوزیټ ریز دي نو پاسټولیټ اف سپلیمنټري اینګلز سپلیمنټري اینګلز کې چې کله ورټکس د دوانو کامني او یو آم زموږ سره د دې کامني نو دا نور 2 آمز چې دي دا به اپوزیټ ریز په اپوزیټ ډایرکشن کې به دا
اوږدیږي مطلب پیلاویږي به. نو د دې وجې نه مونږ ویلی شو چې او اے اینڈ او پرایم آر 3 ډیفرنٹ کولینیر پوینټس. اپوزیټ ریز چې د هغه د یو پوینټ نه دواړه شروع کیږي نو ظاهره خبره ده چې دا به زموږ سره یو سټریټ لاین جوړوي. نو دا او اے او او پرایم خو په دغه لاین باندې واقع دي، نو لہذا دا او اے اینڈ او پرایم دا زموږ سره کولینیر دي، مطلب په یو لاین دي. او دې ته ریزن دغه ولیکئ چې او اے اینڈ او پرایم آر اپوزیټ ریز. چې دا کولینیر ثابت شو دا درې وانه پوینټس، نو بیا مونږه سیګمنټ ایډیشن پاسټولیټ استعمالولی شو د یو اینډ او د بل اینډ په منځ کې د سیګمنټس. اوس به ری مونږ نه کنسیډر کوو، دا ای او به مونږ اوس ری نه کنسیډر کوو، بلکې دا سیګمنټ به واخلو د ای نه د او پورې دا سیګمنټ او د ای نه واخله د او پرایم پورې دا سیګمنټ. د دې دواړو سم به زموږ سره د دې یو اینډ بل اینډ په منځ کې چې څومره ډسټنس دی د هغې به برابري. نو داسې به ولیکئ او ورته به ولیکئ سیګمنټ ایډیشن پاسټولیټ. نن دپاره دا پوره ده. ویډیو لایک کړئ، چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ او نوټیفیکیشنز بیل آیکن هغه هم تاسو کلیک کړئ چې د هر ویډیو دپاره تاسو ته نوټیفیکیشن میلاویږي. تھینکس الاټ.